بیان کړې وه په څو خبرو باندې شیخ اوسه پورې غلی دی. یو مسجد کې جنازه نه کېږي، احناف وایي دا مکروه دی، یو دا مې ذکر کا. بل د بوټانو مسله کې مې مولا ذکر کړي دا نه کېږي. بل مې دا ذکر کړه چې جنازه کې سر او خپو ته دا فرق ذکر نه کړه. پنځو تکبیرو ته خبر راغله. وایي پنځه تکبیرې چې په دې معنی اجماع شوې ده، اجماع دپاره خو ماخذ ضرور دی مفتي صاحب. هسې خو زموږ شیخ وایي دغه والا اجماع خو نه ده. اوس څنګه اجماع ده؟ همدغه روایت دغه نه نقل دی همدې صحابي نه. هغه وایي کان رسول صلی الله علیه وسلم دا کار به نبي صلی الله علیه وسلم کاو فلا اترک لاحد بعده. زه خو هېڅ چا لپاره دا نه پرېږدم. هغه وایي زه هېڅ چا لپاره نه پرېږدم. مفتي صاحب وایي چې دې معنی اجماع شوې ده. نه اجماع نه ده شوې. په دې معنی د علي روایت شته چې هغه شپږم نقل کړي دي. تقریبا دغه نه نقل دی د عبدالله بن کثیر نه. هغه وایي د خپل نیکه نقل کوي. وایي ان رسول صلی الله علیه وسلم کبر خمسا. ابن ماجه هم دا روایت نقل کړی دی. نبي صلی الله علیه وسلم پنځه تکبیرات وکړو. اوس دا نه مفتي صاحب که تاسو موږ ته ذکر کوو چې څلور یې کړي او دا کړي، خو هم موږ منو تنوع فی العبادت ده. دا پنځه چې تاسو نه منئ په دې باندې تاسو کوم دلیل نشته. مفتي صاحب د عمر لن روایت که چېرته پیش کوئ هغه سندن ثابت نه چې اجماع دا شوې ده. مفتي صاحب وایي ته چې موږ ته دا بدعت منې ووایي چې دا بدعت دی، دې باره کې به موږ ته یا تواتر یا داسې دلیل قطعي پیش کوي چې قطعي. مفتي صاحب تا نه به زما دا مطالبه چې ته دا جنازې مونځ ثابتوې داسې قطعي دلیل باندې به یې ثابتوې چې لکه جنازې مونځ دی زه پکې نیت کومه دا بې دلیل دی، دا قرآن دی. ځکه قطعي دلیل قرآن دی، حدیث خو ستاسو په نظم باندې ځوني دي. ښه بل دا وایي چې بدعت د نیت باندې دلیل پیش کا. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قاعده ده، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې په دین کې داسې یو کار وکړو چې هغه د نبي رسول نه ثابت نه وي هغه مردود دی. دا قاعده ته ما سره منې په دې حدیث کې چې کومه قاعده ذکر شوې ده. اوس ګوره شیعاګان به راشي چې موږ په اذان کې علي ولی الله وایو، ته ماته دلیل پیش کړه چې دا نبي رسول منع کړي. دا خبره نه چې تا ثابت نه کړه. د احنافو معتبرو کتابونو لیکلي وي په صلات استسقا کې خطبه نشته. هلکه ولي ولم ينقل نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل نه ده، عدم ذکر د نبي صلی الله علیه وسلم دا دلیل ګرځولی چې لکه دا شی نشته. ښه مولا علي قاري حنفي لیکي په شرح دغه کې مشکات کې، دا ابن حمام لیکلي وی لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح ولا الضعيف ولا الصحابه. وی نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه د صحابو نقل له چې هغه په مانځه ته ودرېدلي داسې ویلي چې وصلي کذا وکذا. وی هذه بدعه. وی دا یو بدعت دی. ستا خپل مولا دی مولانا صاحب. وی ګوره چېرته دې باره کې د ادم ښه مولانا صاحب وایي د جنازې باره کې ما سره هم دلیل شته. مولانا صاحب هغه دلایل ته به موږ متوجه یو. جوابونه یې دې مو شو چې هلکه دا بدعت دی، قبیحي بدعت دی، هغه بدعت دی چې ګناه ده. بدعت باره کې هم دلیل هم پیش کړه. په نیت باندې مولانا صاحب سره دلیل نه وایي، موږ ته په عدم باندې دلیل پیش کړه، په عدم باندې دلیل نه وي. ښه موږ بل دا کوو چې جنازه په جهر سره هم جایز ده. نبي علیه السلام په جهر سره جنازه کړې ده، دا هم جایز ده. احناف که چېرته په یو ځای کې د جهر سره جنازه وکړه سمدستي ورماندې فتوې لګوي او ثابت ده په حدیثو کې. مسلم کې روایت دی 963 صحابي وایي عوف بن مالک يقول وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم ويو جنازوك فحفظت منه دعائي ودع دعاء مې ته حفظ کا اللهم اغفر له وارحمه. مفتي صاحب چې یو سړی دعا پټه لولي کوم دا چېرته هم ته حفظ کولی نه شي، خو چې په جهر یې لولي حتما دا حفظ کېږي. دې دا معلومه شوه چې جنازه دا په جهر سره هم که چېرته چا وکړله بس دا قبلول پکار دی، سنت موافق عمل دی، دا خلاف سنت عمل نه دی. دغسې امام ابو داود روایت نقل کړی دی، حدیث نمبر دی 3202 حدیث نمبر دی. روایت دی دغه وایي دا شقیق راوي دی، وائل بن شقیق وایي صلى بنا رسول صلی الله علیه وسلم على رجل من المسلمین فسمعته یقول. مفتي صاحب که جنازه په پټې نو لا دا سمعتو پکې نشي کېدلی. وایي دا دعا یې ویل چې اللهم ان فلان ابن فلان، فلانی ابن فلان چې دی ستا په ذمه کې دی. نو دې روایت نه دا معلومیږي چې جنازه په جهر سره دا بالکل ثابت ده. بل روایت دی په همدغه امام ابو داود نقل کړی دی، دغه طلحه بن عبد الله وایي صلیت مع ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب. وایي دا فاتحه ولوستله په دغه کې استاد دی مستدرک د حاکم کې فجهر به په دې د فاتحه باندې جهر وکړو. نو جهر که څوک په فاتحه کې مفتي صاحب په دې کې شرعاً هېڅ قباحت نشته. امام نسائی په دې باره کې حدیث راوړی دی 1908 حدیث نمبر دی. دغه فرمایي عوف بن مالک وصليت خلف ابن عباس وعلى جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر به. وجهر په دې دغه باندې وکړه، په سورة فاتحه باندې وکړو. جهر باره کې ډېر روایت مستدرک د حاکم کې دا روایت نقل دي. دا مسله موږ ثابته کړه چې لکه جنازه چې ده دې کې به سورة فاتحه لولي. موږ اوس دې باره کې راځو چې لکه فاتحه به لولي. دې باره کې روایت د امام بخاري نقل کړی دی په خپل صحیح کې. صحیح